وقل استغفروا ربكم انه كان غفارا. الله وی چا چې زمانه استغفار بخنه وغوښتله په هغه باندې به زه 4 قسمه انعامونه وکړم. اولنی انعام به دا وکړم چې په هغه باندې به زه په شیبو په چپو چپو بارانونه وکړم. او دویم انعام الله وی ستاسو اولاد ډېر خوښ دی، تاسو له به زه اولاد درکړم، نارینه اولاد به درکړم. او دریم انعام به الله وی په تاسو باندې زه دا وکړم چې تاسو له به زه مالونه حلال ډېر مالونه به درکړم. او څلورم انعام به د باندې دا وکړم چې تاسو له به زه باغونه وګرځوم او لاندې به د هغه نه ولي، یعنې دا مثال او دا قیاس بیا په دنیا باندې م الله وی ته کولی شې. لکه ته چې کله د الله نه مغفرت بخښنه استغفار الله وی چې زما نه غواړې، تا له به زه په دنیا کې محلونه او بنګلې درکړم او په هغه کې به ښایسته ښایسته چمندونه وي. او من لزم الاستغفار، الله وی چا چې چا ځان باندې لازم کو استغفار فکثرت سره وی، یعنی وخت او ټیم نه ګوري، بس په کثرت سره استغفار وی، الله وی په هغه باندې به زه څه انعامونه وکړم. او قرآن آیات ته استغفروا ربکم ثم توبوا الیه، الله وی زما نه بخښنه او استغفار غواړه او بیا په هغه پسې وروسته الله وی ما ته توبه وباسه، الله وی ستا ټول ګناهونه به زه معاف کړم. او حدیث کې راځي التائب من الذنب کمن لا ذنب له، چې ما ته توبه ویستله هغه داسې دی لکه هغه چې د سر نه ګناه نه وي کړي. او چې یو جوان انسان یو مسلمان هغه کله توبه وباسي الله ته، د مشرق نه واخله تر مغربه پورې او تر شمال نه واخله جنوبه پورې ټوله ځمکه د خوشحالۍ نه په زړه کېدو شي، او الله ته وایي چې ستا مؤمن مسلمان جوان په جوانۍ کې توبه ویستله، الله موږ ملایکه په دې باندې ګواه یو. نو اوس هم وخت دی، د توبې دروازه نه ده بنده شوې. موږ کوشش وکړو انشاءالله، زه هم کوشش کوم، تاسو هم کوشش وکړئ چې الله ته توبه وباسو، د خپلو ګناهونو توبه وباسو. او الله وایي چې کله یو انسان ګناهونه کوي او زما نه بخښنه نه غواړي، استغفار ماته نه کوي، نو بیا هغه له زه 3 قسمه سزاګانې ورکوم. الله وایي چې کله انسان ماته توبه نه وباسي د هغه په زړه باندې یو تور مهر زه ولګوم او دا زړه داسې تور شي، یو تور داغ پرې ولګېږي او دا ګناهونه کوي او الله ته توبه نه وباسي، استغفار نه کوي، دا تور داغ یې غټ شي، نو الله وایي د هغه په زړه باندې تور داغ ولګوم. نو کوشش کوئ بیا د هغه زندګي لنډ او تنګه شي. نو کوشش کوئ چې د الله نه استغفار او بخښنه غواړئ. او دویم الله وایي د هغه سکون زه په دنیا کې مطرح کړم، لکه سورة طه کې الله وایي 14مه سپاره کې ومن اعرض عن ذکري فإن له معیشة ضنکا، الله وایي چا چې زما د قرآن نه مخ واړه او اعراض یې وکړو زما د آیاتونو نه، زما د ذکر نه، د هغه به په دنیا کې زه ژوند لنډ او تنګ کړم. ونحشره یوم القیامة اعما، الله وایي د قیامت په ورځ به هغه زړونه راپاڅوم. او بیا اخو آیاتونو کې پسې الله وایي د انسان به الله ته ووایي چې الله تا خو زه په دنیا کې سترګې ماله راکړې وي، بنا وم، دلته زه څنګه ړوند یم؟ الله به ورته وایي تا ته ما آیاتونه درلېږلي وو، تا زما آیاتونه اعراض کړی و، قرآن دې په تاخونو کې زوړ کړی و، زما ذکر اذکار دې نه کوو، نن ورځ د دې رحمت نه ما ته نامحرومه پاتې کړې. نو کوشش وکړو که زما د اواز زنانه اوري، که نارینه اوري، که ماشومان وي، که بوډاګان، کوشش وکړي انشاءالله. که چا په ناظره باندې قرآنونه نه ویلي هغه په ناظره باندې قرآنونه شروع کړو، که چا په ناظره باندې ویلي هغه تلاوت کوشش وکړو، او که چا ترجمه باندې نه ویلي د قرآن په مفهوم باندې په ترجمه باندې ځان پوه کړو او ځان هم پې عمل وکړو او نورو ته هم د ښودلو کوشش وکړو. او علم دا نه دی چې یو سړی عالم شي او فټکۍ ووایي، علم دا دی چې تا یو د قرآن یو آیات دې زده کړو یا یو حدیث دې زده کړو او د خپله دې پې عمل وکړه او نورو ته دې ورسوه، دغه علم دی. نو کوشش وکړئ انشاءالله، زه هم کوشش کوم، تاسو هم کوشش کوئ. او الله سورة نوح کې فرمایي د استغفار 4 فضایل فرمایي چې څوک زما نه بخښنه او استغفار غواړي. الله وایي سورة نوح کې وقل استغفروا ربکم انه کان غفارا،
الله و چې څوک زما نه بخښنه او استغفار ماته کوي یرسل السماء علیکم مدرارا، الله وایي په هغه باندې به زه اولنی انعام دا وکړمه چې په هغه باندې به زه په چپو چپو په شیبو شیبو بارانونه وکړمه. باران د رحمت ذریعه ده. کله چې بارانونه نه کېږي نو فصل هم تباه کېږي، میوې هم نه کېږي او انسانانو ته هم ډېر تکلیف وي. او چې کله بارانونه کېږي نو دا د رحمت ذریعه په دې باندې فصل میوې هم کېږي او خوشحالي په ملک او په علاقه کې سکون وي. نو دا د رحمت ذریعه ده بارانو. الله وایي اولنۍ خوشحالي به تاسو له زه درکړم چې تاسو باندې به په چپو چپو په شیبو شیبو بارانونه وکړم. او دویم الله وایي ستاسو په دنیا کې اولاد ډېر خوښ دی، تاسو له به زه نارینه اولاد درکړم. ویمددکم، او الله وایي تاسو له به زه اولاد نارینه درکړم. او دریم الله وایي ستاسو د مالونو سره ډېر مینه محبت دی، مالونه خوښ دي. ویمددکم باموال، او الله وایي تاسو چې کله زما نه بښنه غواړئ نو دریم انعام به باندې زه دا وکړم چې ستاسو به زه امداد وکړم په مالونو سره، حلال پاک ډېر مالونه به تاسو له درکړم. او څلورم انعام یې دا دی ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انهارا، او الله وایي ستاسو دپاره به زه وګرځوم باغونه او لاندې د هغه نه ولې، یعنې په دنیا کې هم دغه الله وایي په دنیا کې به تاسو له زه خپل کورونه درکړم، بنګلې محلات به درکړم، په هغه کې به شنه شنه پارکونه شنه شنه ډبونه وی. او په آخرت کې او الله د دنیا او د آخرت کامیابي په استغفار کې ایښې ده، په نورو ډېرو نیکو اعمالو کې ایښې ده. الله وایي چې څوک ما ته توبه وباسي، ما مخکې هم ویلي د هغه مثال داسې دی لکه دی چې د سر نه ګناه نه کړي. حدیث کې راځي التائب من الذنب کمن لا ذنب له، د ګناه نه توبه ایستونکی داسې دی لکه دی چې د سر نه ګناه نه کړي. نو کوشش کوو انشاءالله په خپلو ګناهونو باندې د الله نه معافي وغواړو. الله دې په دې باندې د عمل کولو توفیق راکړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.